حاضرینو، زنانه چې دي دا د رسول پاک علیه السلام د امت چې دی دا نیمه برخه ده. لوی لوی انبیا علیهم السلام، صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین تی الله پاک جل جلاله پیدا کړي دي. سپک به ورته نشي کته، ځکه د دې خپل یو حیثیت او یو مقام دی په اسلام کې او په شریعت. دا موضوع ډیره زیاته اوږده ده، خو د سر یو څو ټکي راخلم. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په دې پوه او عمل را نصیب. زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح مبارکه کې 11 بیبیانې راغلې وې. تاسو ځان ساتئ چې درله ایر نشي. په دې کې 15 بیبیانې داسې بختورې او مبارکې وې چې رسول الله مبارک ورته په خپله باندې د نکاح میسج لیږلی او پیغام چې بیبي که زه تاسو سره نکاح وکړم نو دا نکاح به څنګه وي. 15 بیبیانې مبارکې مونږ ورته خپلې د امت میندې وایو، امهات المؤمنین، چې هغې ته نبی علیه السلام د نکاح پیغام په خپله بذات خود لیږلی او دا خاصیت او خاصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په امت کې د بل چا نه ده. ځکه د پیغمبر مبارک بیبي چې دا نو هغه بل انسان او بل بني آدم په نکاح نشي اخیستی. مونږ ورته ځکه ام المؤمنین وایو، د مؤمنانو مور، او مور سره نکاح حرامه ده. نو ام سلمہ رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي ده. د دې اولنی خاون دا وفات شو، عدت یې تیر که. د کمې زنانه چې خاون وفات شي فعدتهن 4 اشهر و 10، 4 میاشتې او 10 ورځې د دې پال دی، پرهیز به کوي، دا به کور کې باپرده باقاعدګۍ سره ناست دی. په دې مسله باندې ساینسي لس تحقیقات دي. د نن زمانې د دور ساینس په تحقیق کړی دی چې په دې کې څه وجه ده چې اسلام او قرآن کریم د یوې زنانه خاون وفات شي بیوه عورت، او دا به په دې کور کې 10 ورځې او 4 میاشتې تیری. د دې څه داسې یو خاص راز دی پکې، یو وجه ده پکې. لنډ به درته دا ووایم چې د دې زنانه طهر او پاکي او د دې په ګېډه باندې چې حمل وي د دې خپل مخکې خاون نه امیدو، نو د دې پوره تحقیق او معلومات دا په 4 میاشتې کې کیږي. 40 یعنی 4 میاشتې بعد او 10 ورځې که دا بیا بل خاون په نکاح اخلي نو دا اخیستی شي. بس دا مې درته یو اسانه وجه پکې ووایي، 9 وجوهات نور هم دي، خو بحث رانه اوږدې شو. ما دې ته ووایي مختصرې خبرې کوو. دا بیبي مبارکه ډېره زیاته عزتناکه وه چې کله عدت پوره شو نو د خپل سخر بابا نه اجازه د غشتو چې زه لږ پلار کره ځمه. مور پلار راته یاد شوي دي او د دې او د خاون او دارنګې د سخرګنۍ په منځ کې دا فاصله چې وه دا ډېره زیاته وه لکه مکه او مدینه. دا بهر ناسته وه، د مخکې خاون نه د دې یو لور وه، هغه ورسره ده په لاس کې وله اوچه ټوکړه د ډوډۍ چې دی دا ورکړې ده او هغې نه لږه لږه خوري. د خپل خاون په فراق او په جدایه کې دا ټول عدت تیر که، بلکې کال د دې شوی و، خو سخر کور د طرف نه ورته اجازت نه میلاوېده چې ته پلار کره یا مور کره لاړه شه. انسان د زړه باندې راوورېږي. مور او پلار خو قسم دې ډېر زیات خواږی. ګورې ښه دا دومره دروند سوری دی د انسان په سر باندې، خو چې دا پناه شي نو بیا بنده ته احساس وشي چې او دا سوری خو د ډېر لوی قیمت و. رویت پیت پشي چې د مور او پلار هغې قبر او کټ او بسترې ته ګورې نو دړه نه به دې بیا ستنې خیږي چې خدای هغه مخ څه شو چې ما به ورته کتل او ما له به دې پې د حج او د عمرې ثواب راکو. هغه همیشه دپاره پناه شي. عزتمندو عرض او مقصد مې د دې خبرې دا دی چې دا پلار کره راتله، پلار ورته یاد شوی، مور ورته یاده شوې وه، خو اجازت نه میلاوېدو. عثمان ابن طلحه رضی الله عنه یو صحابي دی، ورته وایي خور ته دلته څه کوې چې سارې راشي د دې کیکر لاندې ناست او جاړې او خفګان کې. ورته وی خاون مې وفات شوی دی، عدت مې تیر که، خو د سخر د طرف نه راته اجازت نه میلاویږي چې زه مور پلار کره لاړ شم. دایي په کورنو کې ډېرې غټې غټې مسلې دي، موږ له فتوې راشي که نه.
چاله بند نه ورځي. الله دې زمونږ کورونه په دین آباد کې امین ووایي. معززو سامعینو، عثمان ابن طلحه رضی الله عنه راغی او د دې هغه سخرګنۍ ته ډېر سخت او بد الفاظ وایي چې تاسو ډېر بې خونده خلک یې. دا خو یو زنانه ذات دی، زړه لري، مور پلار ورته یاد شوي دی، ولې ورته اجازت نه کوئ؟ هغې ورته ووایي که ته یې بوځې بویه او که نه زمونږ د طرف نه د دې د بوتلو څه بندوبست چې دی دا نشته. دا بیبي را روانه ده، اوښې وله ورکړه، په سبا له بیا حضرت عثمان ابن طلحه رضی الله عنه مخې له ورغوي. خور چېرته روانه شوې؟ وی پلار کره ځمه. وی څوک دي در سره؟ دا خو ډېر لوی سفر دی چې ته یوازې کې په لاره کې هر څنګه حالات راتلی شي. یو مې دا وړه لور ده، یو زیمه او یو را سره الله پاک دی. بس د الله په سهاره باندې روانېږم. هغه ته چې کوم دی هغه پړي هغه د اوښ هغه مهار واغېسته، ورته ویې زه به در سره یم. ام سلمه رضی الله عنه مور مبارکه قسم خوري، زما دې د الله په ذات قسم چې دومره حیاناک انسان ما په دنیا کې نو لیدلی چې کله به زما وړو بولو تا قضای حاجت ته ضرورت راغی ما ته به یې اوښه کېنوله او دی به لرې داسې لاړه د اونو پناه به کېناسته او چې بیا به ما غاړه تازه کړه نو دی به پوه شو چې یعنې اوس زمونږ د تلو اراده ده. نو دی به بیا راغی او پړی به نو په دې طریقې زه مکې معظمې ته راورسولم خپل مور پلار کره. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام خبر شو چې حضرت ام سلمه رضی الله عنها راغلی ده. ابو بکر صدیق صاحب ولې د نکاح پیغام ولېږه. دی ورته وایي چې زما د زړه طاقت اوبه شوی دی، دا ګران کار دی. خاوند نوم چې دی دا د خدای دی، ښه د الله ورکړه بې احسانه یو د خاوند ورکړه چې دی دا ښځې له دا بې احسانه دا د مشرانو پخې خبرې دي مضبوطې. الله دې پې زمونږ پویه نصیب کړي. د مشرانو سره ناسته نشته نو په کشرانو کې جهالت خور شو. مشرانو سره د ناستې ډېر لوی کمالات دي. الله دې مونږ کې حیا او ادب او علم او پویه پیدا کړي. ابوبکر صدیق صاحب ته انکار وکړه. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح میسیج او پیغام ولېږه. تاسو ته ما صرف دا خبره واضحه کوله، خبرې نه لرئ او پوچې طول وکړو، خو زه ستاسو نه بیا هم اجازت غواړم چې دې بیبي مبارکې ته نبی علیہ السلام په خپل د نکاح پیغام لېږلی و. دا په هغه بختورو بیبیانو کې ده او د مسلمانانو مور ده حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. نبی علیہ السلام چې ورته د نکاح پیغام ولېږو نو هغې ته مبارک ته انکار وکړو. وایي موږ ښځې او خاوند د یو بل سره واده کړې وه. ما ورته وی خپل خاوند ته ابو سلمه ته که چېرې زه مخکې وفات شم نو ته به بل خاوند په نکاح باندې نه هلې، او هغه راته وی که ته مخکې وفاته شوې زه به بله ښځه په نکاح باندې وانلم. موږ یو بل سره یو عهد کړی دی، یو لوظ هم کړی دی، عهد و پیمان شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام نه الله ډېر لوی علوم ورکړي. ورته وی دا خو ټیک ته تاسو د یو بل سره واده کړی وه که هر یو مخکې وفات شو نو بل به په نکاح باندې څوک نه هلي. ولې تا ته نبی علیه السلام دا نه وویلې که زما نه راته بهتر خاوند هسبنډ میلاویږي نو هغه بیا اغېشتی شي چې خیال دې ساتي. نو بکر صدیق صاحب ورته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کائناتو کې څوک ښه شته چې دې مبارک دې په نکاح هلي. عرض و مقصد مې را دې خبرې دا و چې دې ته نبی علیه السلام بذات خود دا سیرت سیریز کې یو ډېره ژوره موضوع ده. په خپله ورته د نکاح پیغام ولېږه، هغې اکسپټ کړه، پیغام یې قبول کړه او د هغې نه بعد چې کوم دی د نبی علیه السلام په نکاح کې راله. د امت زنانو ته 18 مسائل د ام سلمه رضی الله عنها نه پاتې دي. یو مسله ته ذکر کوم او دعا کوو، وړه غوندې مسله ده. د دې مبارکې د سر دا ویښته چې دی دا ډېر زیات لوی و. دا بعضې زنانۍ دا ویښته چې دی دا په جسم کې نیم حسن دی، دا ډېر زیات ګوري او لوی. ما لاهور کې جامع اشرفیې نه چې پی ایچ ډي کوله موږ به داسې بعضې وخت 10 بجو له چایو له راکوشو نو احادیثو کې موږ تخصص کو. یو زنانه به داسې د هغه هوټل مخې ته تېرېده، دومره لویه کمسی وه چې بلې زنانه به ورپسې په بیګ کې وړه، هغې وله نوکره نیولې وه. دا یي د بعضې خلکو ویښته لوی ما په خپل آنکو دی که لیدلي او د چا واړي او د چا څنګه د چا څنګه. د دې دا ویښته ډېر زیات لوی و. شریعت کې چې کوم دی دا شرم نشته. د نبی علیه السلام نه تپوس کوي که د یوې زنانه پاکي راشي د مینسز نه خپله ماهواري چې او د دې دا نور جسم پاکو
او د ویښتو دا کمسی چې دی دام پاکوه، دې ته زفیر وایي په عربی کې. هل تنقض زفیرتها ام لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا دا به دا کمسی سپړي او بیا به دوباره انغاړي او ورولي به؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل که د سر ویښتې پاکو او نور جسم یې پاکو، صرف دغه بشري ضروري تقاضا نه غسل کولو، نو دا خپله کمزی د بحال وساتي، دا د سپړي نه او په سر باندې د اوبه واچي. د ویښتو دا مونډان لمدول چې کم دی نو دا فرض دی، او په ټول جسم باندې اوبه اړول چې دی نو د غسل دوران کې دا فرض دی. دا مسله د امت بیبیانو ته د ام سلمہ رضی الله عنها نه بس زه به صرف په دې ځای خپل بیان ختم کړم. تاسو ته ما ووایي دا موضوع ډېره ژوره ده، علمي بیان دا خوند کوي، خو چې وخت انسان سره وي او دا کلی ډېر لوی شو. اوس موږ د مصباح صاحب د دعا که ناظم صاحب د هلته هم ناستو، دا دعا ده یا نور داسې ضروریات نو مختصر پکاري چې څوک تنګ هم نشي. ما والد صاحب دی الله د خورو سره وبخي، ناظم صاحب ما ته اوس ما ته بچیه چې چېرته هم لاړ شي نو لږ بیان کوه مختصر او د وخت مطابق کوه. د هغه په هغې وصیت باندې الحمدلله زما عمل دی. چرم داسې بیان ما چېرته نه دی کړی چې په خلکو تنګي راولي او حبس راولي، بیا خلک تنګ نظري کوي. الله دې زموږ په حال رحم وفرمایي. دې بیبي مبارکې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ السلام ته به داسې تکلیفات راغلې نو ډېره زیاته بول ډال وه او ډېره زیاته دانشور او عقلمنده وه لکه د خدیجې بیبي په شان. نبی علیہ السلام سره په مصله کېناسته، ورته ویې د الله پاک محبوبه چرې داسې نه ده دا خبره. دومره ډاډ او حوصلې به نبی علیہ السلام ته ورکړه چې هغه کومه پریشاني به راغلې وه هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هېره شوه او په مزاج مبارک کې به نشاط او خوشطبي چې کوم دی نو دا راغله. ډېرې لوی حوصلې نبی علیہ السلام له ورکړي دي. په دې کې هم د امت بیبیانو ته دا یو تعلیم دی چې خپلو خاوندانو ته خپل هسبینډ ته دی یو تسلی آمیز کلمات وایي، نه داسې کلمات چې په هغې د خاوند په مزاج کې خرابي راشي. داسې الفاظ به زنانه استعمالوي چې د هغې الفاظو په استعمال سره د خاوند په مزاج کې خوش مزاجي راشي، نه داسې چې هغه سخت مزاجه جوړ شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا د زنانو په حوالې سره یو څو کلمات مې بیان کړه. فضل صاحب دی والده صاحبه دی الله پاک وبخي، مور ډېره زیاته خوږی ښه